کړی ده اوس به نورې فتوې درته بیان چې په جما بدون الانزال کې غسل واجب وای شابك وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن ابي جعفر عن ابي جعفر محمد بن علي قال اجتمع المهاجرون انه ما اوجب عليه الحد من الجن مهاجرین را جمع شو په یو خله دا خبره وکړه چې په کومه جما حد واجبي یا کوړه غیر شادي شوده تا یا کانی رجم شادي شوده تا او جبل غسل دق جما غسل واجبی یا معاذا یو پردیس الک غیر شادی شده ده غیر شادی شده جنای سره جما بدون الانزال وکی او شرعی نظامی دته به حد کوړي دواړو تورکی کنا عجیبه خلادا ده چې حد واجبی او غسل دینه واجبی نو چې حد واجبی خو غسل واجب شو کنه دا دیو او بیا څوی او جبل غسل ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفای راشدین په دې فتوا ورکړه ده چې په جما بدون الانزال او په اکسال کې ګوري حد واجبي نو غسل واجبي وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في الرجل يجامع فلا ينزل قال اذا بلغت ذلك اغتسلت عبد الله داس بنول عبد الله ورتوي اذا بلغت ذلك ابن مسعود چې تکل دې حد ورسه چې التقاء ختانین وشي مدوره غائب شي اذا بلغت ذلك چې ته دې ځای ته ورسه اغتسلت مخاطبه غسل کوا معنا چې جما بدون الانزال وکړه التقاء ختانین راغله غیبوبت د حشفه راغی ده حتى ورسل اغتسلت غسل وكل وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الغمد عن عبد الله رضي الله عنه مثله وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا خلف الختان ګور اول د څلور خلفاء فتوا ذکر کړه چې غسل واجب ده ورپسې د عبد الله ابن مسعود فتوا راغله چې غسل واجب ده اوس د عبد الله ابن عمر فتوا ذکر کوي اذا خلف الختان چې کله غایب شي یو مختون زید مذکر الختان په دویم مختون زید جنای کې فقط وجب الغسل غسل واجب ده دا د ابن عمر فتوا شو دا ټول فتوی مؤید دي مذهب د جمهور لرل وبه قال حدثنا روح قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا حماد بن زيد عن صقع بن ابن زهير عن عبد الرحمن بن الاسود قال كان ابي يبعثني الى عائشه يزب مپلار عائشه ابي تلګلم وقبل ان احتلم دا زمانه و چې زله بالغ شوه نو فلما احتلمت کله چې بالغ شوم وی کله چې نابالغ ور بغلم کورته نو ما به مسلې ته پوس وکړه او کله چې بالغ شوم من وراء الحجاب فنادیت نو بیا به مې د پردې د شان ورته आवाज وکړ یا مورې فقلت ما يوجب الغسل زپلار را لګرم د مسلې ته پوس کوي چې په څه باندې غسل واجبېږي فقال مور بی فتوا را لدا پنځمه فتوا شوخه یو د خلفاو یو د ابن مسعود یو د ابن عمر یو د ازل تقتل مواسیا چې کله ملاقات د مواسی راشي یا لکه مواسی جمع د موسی ویل کېږي چاړې ته چاړ په خوا په زیرنا فختان خلکو په چاړو لري کول کنه چاړو باندې وای چې کله دو ځایونه چې پاغه خلک چاړې استعمالي معنا لفظ کنایي ده دو عورته سړی زیرنا فخت په چاړه لري کوي زنانوم د نوره او د نور شیان په ځای اوس کو کیسه بدلې دي په چاړې باندې لري کوي چې دا دواړه ځایونه چې خلک ورنه وختان په چاړو لري کوي یو د بل سره ملاقات وشي لہذا غسل واجب ده فقالت او په دې بل روایت کې ور سره وای اذا جاوز الختان نو بنا بر فاعل مرفوع ده چې کله یو مختون ځای غایب شي الختانه مفعول د پدویم مختون ځای کې فقط وجه دا دواړه فتوی
دا د مور بیبي راغلی. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابي النضر عن ابي سلمة قال سالت عائشة ما يوجب الغسل فقالت اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اذا اختلف الختان فقد وجب الغسل. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه مثله. وبه قال ابو جعفر فقد ثبت بهذه الاثار دغه آثار مرویه چې دغه بزرګانو نه راغله او موږ روایت کا روینا صحت قول من ذهب الى وجوه بالغسل. دا ټول مؤید دي په صحت د قول د هغه بزرګانو چې د هغې مذهب دا ده چې په التقاء د ختانین غسل واجبېږي اگر که انزال ونه شي. فهذا وجه هذا الباب من طریق الاثار. که په دې باب کې په حدیثو عمل کوي مرفوع موقوف نو دغه ما درته بیان د دې ټولو لباب وجوب الغسل ده. واما وجه من طریق النظر او که دې باب کې موږ دلیل عقلی ته وګورو نو د دلیل عقلی تقاضام دا ده چې په التقاء د ختانینو اگر که انزال نه شوی غسل واجبي. 12 جزئیات په ذکر یا پورا 12 یا کم او بیش و شرح 12 ذکر کړی دي چې زبط ودرې مثال ته واړه بیا به تمنډه ورکې وای ګوره یو الک او جنۍ چې هغه سره جما شروع کړه التقاء راغله انزال نه را شوی رجم واجبېږي او ویزدام واجبېږي. الکه چې التقاء راغله حدث راغی کرانغه او یا حدث اصغر د اهل مدینه په نس چې غسل نه او 10 واجبېږي یا حدث اکبر د مهاجرینو په نس دا بیا د اجماع فاروقی په نس باندې خچ حدث راغی او اغلظ الاحداث جنابت نو بیا غسل ولې نه واجبېږي. په اغلظ الاحداث باندې خو د عقل تقاضا ده چې اکبر الطهارات واجبېږي. دریمه خبره دا د مولانا صاحب مبارکه یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح 3 طلاق ورکړه عدت نه پس دویم خاون سره نکاح وکړه دویم خاون سره جما بدون انزال وکړه یا لکه دا خزه زوج اول ته حلال شو کنه انزال نه ده شوی معلومیږي غټ حکم د شریعت پیراغه چې تحلیل ده زوج اول ته حلال شو نو څنګه حلاله پی کیږي غسل په باندې نه واجبېږي. او باور مولانا صاحب که پر رمضان المبارک کې پرانا ورځ خاون د خزه سره جما وکړه بدون الانزال قضا او کفاره یو شپه تر روزه په لازمي. الکه دومره سخت حکم قضا او کفاره په راځي غسل په ناراضي دا لا کوم خبره ده. قیاس وي چې قضا کفاره په راځي غسل په راځي. الکه خزه خاون حج روان دي احرامونه تړلې دي بعد الاحرام جما بدون الانزال ور سره وکړه حج فاسد دم واجب ويقضي من قابلن بل کال نه به قضا راوړي. الته خدا منه او غسل په باندې نه واجبېږي. لہذا کيوتی بشبتن وشوتی بشبتن خود ته پته راکړه ولا کا پتاست ما قسم وکه کنه حضرت شیخ صاحب تبع وای نه ته خو د تیات جزئیات دا ځوانان دی راته د واده شپه د واده د ګلدین کار بلا خزر غلی او ټول د ناویانو په شان ته دي. ناوی بیبي یو کمرې ته به ولدا ا د ناوی په ډبل بیٹ کم بل جنې راغله ډیره به غډېدلې وینو ټوپونه به وهلي ستومانه ده او دا کټ کې خوره وره پرته ده دې کې د واده زلمې راغله چې همدغه ناوی ده نه بسم الله کړو نه دوه رکعات المنځ او شروعات کو چې کله دخول کړه هغه ته چې زه خو ستا خزانه زه خو یو میلمانه و غړېدم ستړي شوم دلته مې لګا دمستا بیٹ کې کوله ناوی خپل کمرې ته بیولې ده وای خبر اوس پرېدا چار څور شو اوس په دغه وتی به شوبتین باندې احکام مرتب کیږي عدت بدا خزه تیرای په دې سړی به مہر واجبېږي وتی په دار اسلام کې احد الامرین نه خالی کیږي نه
یا به حد واجبېږي یا مهر. حد ساقط شبهه راغلی ده، شبهه په فعل کې راغلی ده، شبهه په اجتهاد کې راغلی، مهر پې واجب. عجیبه ده په ګوره التقاء د ختانینو باندې وتې به شبهتین وشي حکم مرتب ده او غسل د پې نه واجبېږي. دا لا کوم انصاف ده؟ داسې ډېرې خبرې دي مولانا صاحب چې ګوره جما بدون الانزال دی وکړه، زنا یې کړې ده، حد وی باسئ دلته شادي شوده ده په کاڼو یوولی، کاڼي خو واجبوي او اوبه نه واجبوي. دا ډېره د انصاف خبره تاسو ته ښکاري. که چېرته دا نور احکام نه مرتب کېدی په جما بدون الانزال موږ به وایو زه بس غسل هم نه ده واجب. چې دا دومره سخت احکام دا شپږ و درته ما ویلې 12 په شرحو کې د امام طحاوي به هم لسو پورې راوړي. نو چې دا ټول مرتب کېږي خو بیا ووایه چې غسل هم واجبېږي. نو تقاضا د قیاس عقلی اته دلایل زمون پورا کېږي د باب تر اخره چې دلالت کوي په وجوب د غسل باندې اگر که انزال نه وي. شب فإنا رأيناهم فلم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا ينزل معه حدث فقال قوم هو أغلظ الأحداث. دا من وایو جمهور فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو الغسل وقال قوم هو كأخف الأحداث فأوجبوا فيه أخف. د باب اول کې تیر شول أخف الطهارات وهو الوضوء فأردنا أن ننظر إلى التقاط چې ته داسې عبارت وایې نو فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع واجب أي جماع بدون وهو فساد الصيام روجة بماتي ولا جهد فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال. ده سوى مرة زما جواد رانا ده فالج وهل شبه وإن لم يكن معه إنزال ويوجب ذلك في الحج وكذلك الحج ويوجب في صيام القضاء والكفارة في قول من يوجبها ولو كان جامع فيما دون الفرج وجب عليه في الحج دم فقط ولم يجب عليه في الصيام شيء لا أن ينزله إلا أن ينزله كإنزال وشو بعدلتم ببني قضاء وكرازيال وكل ذلك محرم عليه في حج وصيامه. وكان من زنا بامرأة حد چې زنا وکي حد واجبېږي اگر که انزال نه یم کوتې به شبهتین وشي نو په دغه صورت کې به ګوره حد ساقط شي د ده نه خو په ده به مهر واجبېږي او دا ښځه موضوعه به شبهتین به عدت تېرېږي. فسقط فيه الحد عنه وجب عليه المهر وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر ولكنه يعذر تعذير باوركي خو شرعي نظامية. إذا لم تكن هناك شبهة وكان الرجل إذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا حلوة معه. تشخلوتي جماع ورثروي کې په فرد کې بیا طلاق ورکي کان عليه المهر پورا مهر په دې واجبي کېده. أنزل أو لم ينزل ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك. أو كذا مطلقة دي طلاق ثلاثوي ويم خاون جماع بدون الانزال کې زوج اول ده حلال سوال. ولو جامعها فيما دون الفرد لم يجب في ذلك عليه شيء وكان عليه في الطلاق نصف المهر وإن كان سمى کچته مهر مسمى کړه او کنو متعد یو جوړ جامع إذا لم يكن سمى لها مهرا فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا بينا التي لا انزال معها چې دا موږ بیان کوو انزال اغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الانزال مړه جماع مع الانزال سره چې کوم صح حکم وو هغه په جماع بدون الانزال کې مداول من الحدود والمهور چې هغه حدود او هغه مهرونه او غیر ذالک فالنظر ولا ذالک تقاضا د دلیل عقلی دا ان يكون كذلك في حكم الاحداث چې په حکم د احداث کې اغلظ الاحداث واجبای ويجب فيه اغلظ ما يجب في الاحداث او چې په حدث اکبر څه واجبېږي چې طهارت اکبر د وهو الغسل وحجة أخرى دا زمن بل دلیل منډه وه أن رأينا هذه الأشياء التي وجبت بانتقال الأطعام فإذا كان بعدها الإنزال لم يجب ګوره دا مهر نه ده چې یو ځلې صرف حشفه د ښځې فرج کې غایبه شوه 15 تولې سونه چې ما درته وویل 1.5 جوړې جامې او دا 10 لکه مهر دا ټولې واجبې شوې د انزال نه بعد دویم شی نه واجبي که انزال وشي ګنټه پس هم دویم شی بیا
نو معلومیږي چې خبره د انزال نه ده د التقاء ده کنه یاره شبه وانما الحكم لالتقاء الختانين الا ترى ان رجلا لو جامع امراه جماعا زنائي فالتقى ختانانهما وجب الحد عليهما بذلك ولو اقام على ول دا دی وخت دا مردار خلک دی هغه ګولې خوري یا څه شیان لګي واته ګنټه 15 ګنټه جمع کوي انزال نه کیږي او شرعي نظام یو ته ونی چې تا ته وې زما په انزال نو شو ما باندې بهر نه جاری کړي وای د خرب بچا چې څنګه د غیبوبت د حشفه وشو په مخ باندې تا باندې حج واجب شوی دا شاته کلس غنټه پس انزال کیږي انزال سره دویم حکم نه واجبي حتى انزل لم يجب بذلك عليه عقوبه غير الحد الذي وجب عليه باتقاء الختانين ولو كان ذلك جماع على وجه شبهه فوجب عليه المهر باتقاء الختانين ثم اقام عليها هغه اوس ما درته پردې خزه وراویني ولوتی کړه چې کله غیبوبت راغی وزستا خزه نه و بس وسو سیله کوا نیمه ګنټه وسره جما کی نیمه ګنټه پس انزال وشو په انزال باندې دویم حکم واجبېږي نه دلته صرف مهر او عدت واجب شو انزال سره بل شی نه واجبېږي لم يجب عليه في ذلك الانزال شيء بعد ما وجب باتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الاشياء على من جمع فانزل هو ما يحكم به عليه يعني په دغه دولس اشیاء کې چې په جماع مع الانزال کوم احکام واجبېږي بعینه هغه احکام په جماع بدون الانزال واجبېږي وكان الحكم بذلك هو لاتقاء الختانين بس يعني ټول لبلبا بسر مرتبه نتیجه دا چې حکم به مرتب کیږي په التقاء الختانین ولا لا الانزال الذي يكون بعده فالنظر على ذلك ان يكون الغسل الذي تقاضا د قیاس جلی دار چې غسل به واجبېږي علی من جامع وانزل چې جماع وکي هو بالتقاء الختانين لا بالانزال الذي بعده دا غسل په انزال چې پس له التقاء راځي باغې نه واجبېږي فثبت بذلك قول الذين قالوا ان الجماع يوجب الغسل كان معه انزال او لم يكن وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف وقربان ابو حنيفه استاد دلائلنا وعامة العلماء رحمهم الله وحجة دا اتم نمبر دلیل دا اتم چې اوس باب په باندې ختمي او د جمهور مذهب ثابتيل ان فهدا حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو ابن يزيد عن ابي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال ان نساء الانصار يفتين ادویمه خبره مې د باب اول کې درته کړې و چې په جماع بدون الانصار کې بزنانو ویل چې په خزو باندې غوسه شته او په سړو نشته عمر په دې غوسه شو عجیبه خبره ده مجامعات کې وګوره سړی مجامعین دي خزه مجامعات نو څنګه په سړو نشته او په خزو باندې شته وې دا فتوا ختمه شو په جماع بدون الانزال کې او مجامعین او مجامعات ټول باندې په غسل واجب دي يفتين ان الرجل اذا جامع فلم ينزل فان على المرأة بالغسل ولا غسل علی په سړی غسل نشته وانه ليس كما افتينا خبره ده څنګه ده لکه څنګه چې تاسو فتوی ورکوئ واذا جاوز الختان فقد وجب الغسل قال ابو جعفر ففي هذا الاثر ان الانصار كانوا يرون ان الماء من الماء انما هو في الرجال المجامع دا ان الماء من الماء حکم دا د سړو په حق چې د جماع کې لا فی النساء المجامعات نه هغه خځې چې د سره جماعګان شوي دي وان المخالطه توجب على النساء الغسل او د خاوندانو مخالطت او مجامعات د خزو سره دا غسل واجبوي وان لم يكن معها انزال وقد راينا الانزال يستوي في حكم النساء والرجال او تاونه ول چې په انزال کې خو د سړو حکم او د خزو برابر ده نو په عدم انزال کې هم د سړو او د خزو حکم صحیح في وجوب الغسل عليه فالنظر على ذلك تقاضا د قياس جلی د مذکور دلیل تدار ان يكون حكم المخالطه حکم د مجامعات التي لا انزال معها چې هغه کې انزال نه یستوي فيها حکم الرجال والنساء هغه کې هم سړي او خزي برابرۍ لکه څنګه چې په انزال کې خزي او سړي برابر دي په وجوب الغسل عليه چې غسل به واجب هم په شذو باندې او هم په سړو اي افسوس جذب بیمار معاذ تطب مچل خود چې عبارت او د بخاري ابو داود ولا د مړ عبارتونه چوي دای کې بم له ګروه را ژوند شو